زما مشرور په دې تارو کې پاتې کیږي مدرسه دارالعلوم ربانی محتمل فرمایل وې زه پر ایوینټ مرکز کې ناستم تهجد تر پاسېدلم او زما محترمو وې قرآن می کلاو کړی دی او تلاوت کوم او دی خو یو نوجوان ینګ نوجوان چې دا کم ځوانان موږ او تاسو ګورو شپه ورځ په ټیک ټاک کې اخته دي داسې ښایسته نوجوان دا چې کم ځوان موږ او تاسو ګورو لایو لډوګانو کې اخته دي دغه شان دا چې کم ځوانان موږ او تاسو ګورو پنشمنټونو ته ناست دي او زما محترمو سکه بانګیان جنگي سکه لډو کوم سکه گیم کوم سکه پبجی کوم سکه زما محترمو دغه شان ځوانان یو ینګ ځوان ښایسته هغه چې کم دی په مانځه ولاړ دی تهجد ته ولاړ دی لاهور مرکز پر ایوینټ کې او زه ورته اوس داسې ګورم الله اکبر وایي ما یا الله دا د کوم وخت نه د نیت تړلی دی او بلکل ګورې رکو ته ښکته کېږم نه وایي ما ویلې زه چلو ګورم چې دا څومره ودرېږي وی ما نیمه سپاره تلاوت کا آغا نوجوان امغه شان ولاړ دی ما یو سپاره تلاوت کا آغا نوجوان امغه شان ولاړ دی ما یو نیمه سپاره تلاوت کا آغا نوجوان امغه شان ولاړ دی ما دو سپاره تلاوت کی دو نیمه شوي درې شوي درې نیمه شوي څلور شوي آغا نوجوان امغه شان ولاړ دی مونږ خو مولوي صاحب لږ جمع اوږده کړي نه څومره خبرې وو دا زمونږ عشق دی وربشو الله وی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه الله نه سو خسته کې دی شي د الله لا موږ په الله باندې عاشقان نه زکه زمونږ مونږ تنګي زکه د قرآن په تلاوت کې زمونږ رتنګي زکه په روژې نیولو کې زمونږ رتنګي زکه سترګو استعمال صحیح کولو کې زمونږ رتنګي عاشقان نه یو عاشقان نه نن منګ او تاسو په جمعات کې تنګیږو صحابه به چې جمعات ته لاړه او کور ته به څوک میلمه راغی او دروازه به ووهله دننه به آواز ورکو چې جمعات ته تللی دی سړی پته نه لګي کله به راځي ځکه هغې چې به نیت وتړو الله اکبر بس د اولې شپې ناوې به هېره شوه نو سوچ کوه که نه دا یو عشق دا یو مینه وه دا یو محبت دا یو خشوع وضو وه الله ورته په دې منځونو کې څه ښودلي